السلام علیکم ویورز ریسرچ مطابق نن سبا تقریبا په سلو کې 15 کسان چې کم دي هغه د ډپریشن شکار دي. ډپریشن څه ته وایي؟ ډپریشن هغه ذهني اضطراب ته یا موږ ویلی شو ذهني کیفیت ته وایي چې په هغې کې خلک اکثر خفه د دنیا نه کټي او ځان ورته ناراسته فیل کېږي، څه کار ته زړه نه کېږي، نو دا د ډپریشن علامات دي. نو زه غواړم چې څنګه دې نه بچ شو او څنګه که څوک د دې شکار وي نو هغه هم په ځان کې بهتري راولي. نو تاسو ته زه یو 8 ټیپس در کوم چې هغه څوک فالو کړي نو ډېر ښه مثبت اثرات به هغه وویني. نو هغې کې پیله دی چې کوم دی هغه حرکت کول، داسې چې روزانه اکسرسایز ته واک ته یو 20-30 منټ وباسل چې کم دي، نو دا ستا په ذهن باندې یو ښه اثر راوستی شي. دویم چې کم دی ویورز هغه د لمر روشني. اکثر خلک داسې وي چې بس په کور کې دننه وي او بس بهر ډېر نه راوځي، نو هغو ته پکار وي چې یاره لږ لمر ته هم راوځي، په لمر هم ځان ویني، نو هغې به هم تاسو په ذهن باندې یو ښه اثر وي. دریم چې کم دی ویورز هغه روزانه یو معمول جوړول، یو روټین جوړول ځان ته. داسې نه چې بس ستا خوب ستا کار هېڅ روټین نه وي، بس کله پاسېدې کله وده شوې، نو دا چې کوم وي دا د ذهني اضطراب یا د ډپریشن شکار کولو یو غټه ذریعه وي. نو کوشش کوئ چې ځان ته یو سپیشل روټین جوړ کړې چې په ټایم پاسې، په ټایم خپل کار کوئ، په ټایم خپل فیملي ته ټایم ورکوئ، واک ته ټایم ورکړئ، نو دا هم ستاسو په دغه باندې ذهن باندې یو ښه اثر پرېښودی شي. بل چې کوم دی 4 نمبر باندې هغه چې کوم دی د خلکو سره ملاپ. نو دا هم یو ښه اثر لري چې د داسې خلکو سره با اعتماده خلکو سره لکه ستا فیملی شوه، داسې کسان چې په هغې باندې ته اعتماد ساتې، هغو سره ټایم سپینډ کول، هغو سره خبرې کول، نو دا هم ستا په ذهن باندې یو ښه اثر غورځولی شي د ریسرچ مطابقه. 5 نمبر باندې ویورز ګریټیچیوډ یا مونږ ویلی شو شکرګزاري. نو هره ورځ د شپې د سملاستو نه مخکې تاسو د ځان دپاره یو نوټ لیکئ، یو څو جملې لیکئ د شکرګزارۍ چې یاره زه شکر ادا کوم په دې شیزونو چې دا ما سره دي. نو دا به تاسو ته یو ښه فیل درکوي، تاسو به د ذهني اضطراب نه بچ کړي. بل ویورز د نیچر سره کنیکټ کېدل، قدرت سره په شنه شنه ځایونو کې ګرځېده، چېرته باغ ته تلل، چېرته پارک ته تلل، چېرته داسې ځای له تلل چې هغلته شینکي نیچري، نو تاسو به هلته ډېر زیات ښه فیل کوئ، د هغې سره به هم ستاسو ذهنیت باندې ډېر ښه اثر پرېوځي. 7 نمبر باندې تاسو ته زه ښیم چې خدمت کول چې کم دي هغه هم ستاسو په ذهن باندې ډېر ښه اثر غورځولی شي. که تاسو د چا وړوکې غونډه کې یو خدمت وکړئ، یا د میلمه یا بهر داسې په لاره روانې یو چا سره مرسته وکړي، چا سره مدد وکړي، نو دا هم ستاسو په ذهن باندې یو ښه اثر غورځولی شي او تاسو ته د خپل اګزیسټنس چې کوم دی هغه یو ښه فیل درکولی شي، یو مطلبي دغه درکولی شي چې بالکل زما چې کوم اګزیسټنس دی هغه هم مطلب لري. او په آخر نمبر چې ډېر امپورټنټ دی هغه دی سلیپ، خوب کول. نو خوب چې کوم دی هغه هم ډېر زیات ضروري دی. په اکثر په ډپریشن حالت کې داسې وي چې یا زمونږ خوب ډېر زیات وي یا ډېر زیات کم وي، یا خو مونږ بیخي خوب کوم نه او یا بیخي زیات خوب کوم. نو دې دپاره هم یو خاص روټین جوړول، په یو خاص روټین سره مناسب خوب کول چې کوم دي دا هم د ستاسو ډپریشن کمولو کې یا ډپریشن ختمولو کې مددګار ثابتېدی شي. نو دا یو څو ټیپس و چې ما تاسو ته درکول غوښته، ځکه چې زما په نظر ډپریشن چې کم دی نن سبا ډېر زیات عام شوی دی، د ډېرو خلکو دا مسلې دي. نو که دا څوک فالو کړي نو تاسو به د زیات میډیکیشن نه به خلاص شي او تاسو به په یو نیچرل طریقه باندې خپل ځان یو ښه طرف، یو مثبت طرف ته راولئ. Thank you so much for watching. Inshallah, see you in the next video.